سورہ دخان آیت نمبر 16 16 رکوع 25 سپارہ صفحہ نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صدق الله العظيم سورة دخان آیت نمبر 16 رکوع 25 سپارہ صفحہ نمبر 47 کتاسو آیات شي په دې اخري آیتونو کې د نبی له صلوات و سلام بد دعا ذکر وا چې د مکی مکرمه مشرکان او کافرانو ته نبی له سلام بد دعا کړو وا او پاغي باندې بیا تقریبا وکاله قحط سالی راغلی وا او هغه نه پستنه الله تعالی چې کوم دی بیا د نبی له صلوات و سلام په دعا سره هغه عذاب لري شو دې په زموږ سبق شو په دې آیتونو کې یوم نبتش البطشة الكبرى دنیاوی تخفیف به کې ذکر دی کافرانو ته الله وی تاسو هغه ورځ هیر شولا چې تاسو چې کم دی د بدر په مقام کې غټ غټ سرداران موږ ول په دنیا کې شکست ورکو نو بطشة الكبرى دنیاوی تخفیف الله تعالی ول په دنیا کې شکست ورکلو او یا اخروی تخفیف ته مراد دی انا منتقمون الله وی کدی پیغمبر خدا له کم دی په دنیا کې اذیت ور کړی دی وګوره دا یاد ساته اخرت کې به موږ د دین صاف لوا انتقام بتنا کړو او بیا په آیت نمبر 17 18 19 کې په دې کې کم دی د دنیاوی د تخویف لپاره مثال د حضرت موسی علی السلام او د فرعونانو ذکر کړی دی چې فرعونانو موسی علی السلام ته اذیت ور کړو تکلیف ور کړو او هغه ته دروغجن ویلیو او چې کله په عذاب رالل الله پاک چې کم دی په دنیا کې هغه ته چې کم دی عذابونه ورکړ اخرت ته پریم نه خودل په دنیا کې هلاک کړ یو دا چې د حضرت موسی علیه السلام او د فرعونانو د هلاک کېدلو د تخفیف د پاره د دنیاوی مثال د غي ور کړی دی او یو دا چې نبتش البطشة الكبرى په دې کې چې کم دی دنیاوی تخفیف دی یوم نبتش البطشة الكبرى فکمرز بچی نیول بکړمږه البطشة الكبرى نیول ډیر زیات سخت ان منتقمون بشک مونږه انتقام اغستون کیو ولقد فتنا او بشک امتحان کړیو مونږه قبلهم الذين روان دي قوم فرعون د فرعون قوم وجاءهم رسول کریم اور اغلی ودی ته پیغمبر عزتمن کریم د موسی علیہ السلام صفت وروړلو چې کریم د عزتمن پیغمبر دی تاسو له کوم دی سوره ما قبل چې کوم دی هغه کې مونږ ویل سوره اعراف کې چې فرعون موسی علیہ السلام ته جادوګر ویلو چې دا یو جادوګر دی الله رب العزت دا غیرت وکړو چې وجاءهم رسول کریم دې دراغلو دا ډیر عزتمن د سړیو جادوګر نو ان ادو چې تاسو حواله کې الیا متا عباد الله تعالی بندگان موسی علیہ السلام واقعا فرعون ته ویلو وی دا بنی اسرائیل چې کوم نه ما سره آزاد کړي د ځان سره بوزما انی لکم رسول امین بشک از تاسو د پاره یو رسول یم امانتدار والا تعلوا او دا چې تاسو سرکشي مکوي تکبر مکوي علی الله د الله تعالی خلاف انی آتیکم بشک از راغلی یم تاسو ته بسلطان مبین په دلیل ښکار سره و انی عذت او بشک ز پنا غواړم بربي درب خپل وربکم او درب دستاسو انترجمون الذين تاسو ਸੰسار کړه ما وان لم تؤمنوا لي او کچت تاسو ایمان نه وروړې زما په خبره فاعتزلون ومن جدا شيء فدعا ربه پدې ځکه چې کوم د موسی عليه السلام بیا قام د پاره بدعا کړې د خیره کړې دي فدعا ربه موسی عليه السلام دعا وکړه خپل رب ته ان هؤلاء
قوم مجرمون چې بشک دا خلق مجرمان دي فرعونیان وسدي مجرمان دي الله وته حکم وکړو نمبر 1 د هجرت چې دا سونه بني اسرائیل دي او دا زما چې کم دي پیروکار دي زما عبادت کوونکي دي نو فاسری بعبادی لیلا دا زما بندگانان دي او ته هجرت وکړه شپې شپې نو موسی علیہ السلام او دغه شانتي بني اسرائیلو دي چې کم دي هجرت کړي د شپې نو په دې لیلن کې حکمتونه دي الله وته حکم د هجرت د شپې ولې کړي دي چې د شپې په ټیم کې به هجرت کې او د شپې په سفر چې کم دي فائدې دي نمبر 1 فائدې داوي چې په ګرمیانو کې د شپې چې کم دي ګرمي کم وي نور نوي نو بنده چې کم دي مزل خطول شي اور دویم دا فاسقان خلق دا چې کم دي د شپې ټول ودوي ځکه وته الله حکم کړی دی چې فاسری بعبادی لیلا د شپې په ټیم کې سوکا هجرت وکا دریم د شپې په وخت کې چې کم دی کنه ټریفیک کم وي سړی مزل خطول شي د ورځې چې یو سړی سفر په 15 غنټو کې کوي او د شپې هغه سفر بنده په 2.5 غنټو کې کوي سفر سوي د آسادي ځکه په دې کې حکمتونو فاسری بعبادی پس بوز زما بندگانان لیلن په وخت د شپې انکم بشک استاسو متبعون تعقب کولی شي وترک البحر دا چې کوم دی د الله د موسی علیه السلام خیری قبول شوه وترک البحر او پریک د سمندر رهون پقلر انهم جند بشک دوی لخر دے مغرقون ډوبیدون کې کله چې فرعون ته پته لګیدا چې سیب خلق وترالل چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل چې زمونږ غلامانو یو ټول هجرت وکړو دا ټول واقعا موږ سورې اعراف کې ویلې و نو فرعون چې کم دې आवाज وکړو اعلان باقاعده وکړو چې ځان تیار کې د دې تعقب مونږ کو دا کسان مونږ نیسو نو هغه چې کم دې دی و بس ور روان شول چې ور روان شول نو هغه سمندر چې کم دې هغه په قلار ودرېدلو هغه نه پس چې کم دې دی به کې داخل شوی دي هغه بیا ټول هلاک شوی دي وترک البحر رهوا او پریک د سمندر په قلار انهم جند بشک دوی لخر دې مغرقون ډوبیدون کې کم ترکو سمرت پر خودل من جنات الباغنا وعيون اوچنی وزروع او فصلنا ومقام کریم او محلنا خیستا ونعمت او نعمتنا كانوا فيها فاكهين چې هو په دې کې هغه مزي اغستون کې کذالک دغه شانته او اورثناها مونږ وارث کړل د هغه قوما آخرين يوم القوم فما بكت عليهم السماء والارض پس من جړل په دوی باندې اسمان او زمکه وما كانوا منذرين او نو دوی ته مهلت ورکول شي واخر دعوانا الحمدلله